الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زماد دین اسلام عزت مندو مشرانو ستاسو وړاندې ما د الله تبارک وتعالى د قرآن مجید سے تلاوت للا اللہ رب العالمین دی صحیح وینا صحیح اوریدل اللہ دی دا عمل قول توفیق را نصیب کی زما عزت مندو دا بیان موضوع بوی دا توحید بارکی زمانگو استاسو بدا عقیدی چې د الله د ذات سره څوک شریک نشته الله رب العالمین یک ذات دی دا به زمونږ تاسو عقیده ای او په دې عقیده کې به زندگی تیرو او په دې عقیده کې به د دنیا نه ځو او په دې عقیده کې به د الله مخې ته ودرېږو یو سړی دی د هغه یو پټی دی ټوله دنیا یې پیژني چې دا پټی او دا غر دا د دې سړي دی ټولو خلکو ته معلومه ده یو بل سړی راشي ځان په دې کې شریک کوي او ټولو خلکو ته پته ده چې دا زیاتې کوي ظلم کوي چې ځان شریک کوي دا کس څومره خفه کېږي په دې خبره باندې چې زما په څیز باندې ته ولې دعوه کوې په دې خبره باندې هغه مرګ ته تیار دی هر سره ته تیار دی دقه شانتي د الله ذات دی مونږ تاسو ټول ته پته ده
چې دنیا کې څه په نظر راځي دا ټول په ټول الله پیدا کړي دي. الله خالق كل شيء، څه چې په نظر راځي دا ټول په ټول الله پیدا کړي. الله د دې خالق دی. خالق ویل کېږي پیدا کون کتاب، او څه چې په نظر راځي دا ټول په ټول مخلوق دی او الله ته محتاج دی. زما عزتمندو، دنیا تک انبیاء علیهم السلام راغلي دي. د انبیاء علیهم السلام ابتدائی محنت د توحید محنت دی. چې خلکو تاسو وایي لا اله الا الله، تمام انبیاء علیهم السلام محنت هم دقه چې وایي نشته دی لایق د عبادت مگر یو الله. لا اله الا الله آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. د تمام انبیاء علیهم السلام اولنې خبره د دقې وه چې خلکو دا خبره وکړي، د دې خبرې اقرار وکړي چې د الله د ذات نه ما سوا به د چا عبادت نه کوو. موږ به ټول عبادت صرف د الله دپاره کوو. دا به زموږ او تاسو عقیده وي. زما عزت مندو، قرآن مجید کے اللہ فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اللہ فرمائی کم سلے چی شرک کئی زما سر شریک جوڑے داغا مغفرت لکوما، اگر نبخم او د شرک نه ما سوا چې څومره ګناهونه دي ادا الله خوښه ده، بخي که نه بخي خو شرک الله نه معاف کوي. زما عزتمندو، یو سړی دی او هغه خپل بت ته ناست دی او شپېته کاله او اویا کاله عبادت یې وکړو او دا بت نوم یې صنم دی. صنم دی ورته وایي یا صنم یا صنم، خلی خطا شو یا صمد. صمد اللہ نم دے. صمد معنی بے نیازا بے حاجتا. نو چکل دا خلی نا دے آواز ہو تو غیبی آواز رازی لبیک یا عبدہو، اے زما بند حاضر یما. شپیتا کالا دی دا غیر اللہ عبادت وکو خلدی خطا شو بخطائی کی دا زمانم واغشتو او غیبی آواز رازی. زما عزت مندو، کدا شپه ده او که ورځ ده، ګرمي ده او که یخني ده، عزت ده او که ذلت ده، غریبي ده او که مالداري ده، صحت ده او که بیماري ده، دا ټول په ټول الله راولي. دا عقیده ساته بس. د دې نسبت بل چاته نه کول، د دې نسبت صرف او صرف د الله ذات ته کول. دیو جماعی زما عزت مندو، دنیا کے ډېر خلق دي څوک د بتانو عبادت کوي، څوک د نور عبادت کوي، څوک د سپومۍ عبادت کوي، څوک د اور عبادت کوي، څوک د یو څیز عبادت نه کوي، نه الله مني نه بوتان مني چې هغې ته دهریان ویلې کېږي. دې وجه باندې زما عزتمندو مونږ او تاسو باندې الحمدلله ثم الحمدلله د الله ډېر فضل دی، د الله ډېر کرم دی، ډېره لویه خوش قسمتي ده چې الله رب العالمین موږ او تاسو ته د وحده لا شریک عقیده الله راکړې ده.
یو واقعي کې راځي زمونږ استادو د مسلک امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله ډېر لوی عالم تیر شوی دی د مسلک امام دی الله پاک په ته لوی شان ورکړو د امام ابو حنیفه رحمه الله زمانه کې یو دهری او هغه دهری یو چیلنج ورکو چې زه مناظرې ته تیار یم او دا هغه دهری دعوه داوا چې د دنیا دا نظام دا الله نه چلی دا پخپل چلیږي زما عزتمندو امام ابو حنیفه رحمه الله د دې مناظرې ته تیار شو یو ځای مقرر شو مسلمانان هم راغلي دي دهریان هم راغلي دي د دهریانو چې کوم مناظر دی هغه راغلی دی او امام ابو حنیفه رحمه الله په دغه ټیم کې لا نو راغلی کم ټیم چې مقرر شوی هغه ټیم ته رانغی مسلمانان پریشان وو کم دهریان چې وو هغه خوشحاله وو چې امام صاحب خو رانغی معلومیږي دا چې موږ حق باندې یو زما عزتمندو لږ تاخیر نه پس امام ابو حنیفه رحمه الله راورسېد نو دا کوم دهری چې مناظر دی دی ورته وی ګوره تا ولې ناوخته کو تا په خپل ټیم کې تاخیر ولې وکړو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وی ګوره زه په کم اوبو باندې راوړېدلم هغه اوبو کې کشتۍ ولاړه وه او هغه ماته وه ډریور پکې هم نه و هغه په خپله باندې جوړه شوه ډریور پکې نه و په خپله پکې کېناسته مو را روانه شوه چې کله دا خبره وکړله دهري په خندا شو وے مسلمانانو دا دروغ وینا کشته په خپل جوړه شوله ډریور نو په خپل روانه کړل دا دروغ وینا دا په خپل جوړې دی شي او چې چا نه چلولې هغه چلولې شي امام سے بتوي و اذا قمقل نه تقمقلی تبي وقفي تبدي خبره پوه نه شوي چې کشته معمولی غونتی سیس په خپل نه جوړیږي کشته یو معمولی غونتی سیس بغیر د ډرایور نه چلیږي د دنیا دا نظام بغیر د چا نه چلیږي بی وقوفه معلومیږي دا چې د دنیا نظام چلون کې ذات شته او هغه څوک دی د الله ذات دی چې معمولی غونتی کشته په خپل نه جوړیږي معمولی غونتی کشته په خپل نه ځي نو څنګه د شپه ورځ راوستل آسان کار دی دا باران راوستل آسان کار دی او دا ګرمي یخني راوستل آسان کار دی معلومیږي دا چې د دې ټول ځمکه او اسمان څه چې دي د دې ټولو خالق دی هغه الله ذات دی څونه عجیب جواب ور بل کس ورته راځي ورته وایي امام صاحب الله چرته دی الله په کوم ځای کې دی نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي وی چرته لسی دې اسکلي د لسی دې لسی کې چې کم دی نو دا د دیو نه جوړه شوي معنا ماستو نه جوړه شوي ده بهی کې خو هغه نه ښکاري نو معنا دا چې د الله ذات په هر ځای کې موجود دی بیا ورته وایي د الله کم طرف ته مخ دی د الله مخ کم طرف ته دی امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي چې ته ډیوه دې لګولې ده وایي آو و د ډیوی مخ کم طرف ته دی وایي د هغې خو هر طرف ته مخ دی هر طرف ته رڼا ده څلور باڼه طرف ته د الله رب العالمین بادشاهي دقه شانتي ده دریم تپوس دی کوي وایي الله چرته دی الله په دې ټیم کې څه کوي په دې ټیم کې الله څه کوي وایي الله دا کوي چې زه منبر ته راوخېژولم او ته په ځمکه کېنولې ما له عزت راکو ته ذلیله کړې زما عزتمندو
مونږ او تاسو به دا نه کوو چې کاڼې راوالو په ځان پورې کوو. ما یو ځای ته تشکیل شوی و، موټر سایکل باندې یو بایي دی خپل پلار یې راوستو او دا کمیس یې ته وباسو، شرنګای ولا پټه کړله او کمر یې راویستلی و مګلې پورې کمزوری مو غریب و. چې کله ښه پوره ومږو د هغې نه پسې موټر سایکل ته وخېږو بوتلو. حیران شوم چې دا کوم ځای کې دا کم عمل دی؟ د الله بندګانو الله نه غواړئ، دا کومه طریقه ده؟ غیر الله عبادت مه کوئ، دې باندې الله خفه کېږي. رزق الله را کوي، عزت الله را کوي، اولاد الله را کوي، صحت الله را کوي، او عبادت د غیر کومه نه، صرف او صرف د الله د ذات عبادت بس. د جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تعلیمات سو، داغه تعلیمات هم دقه چې ګوره د الله د ذات نه ما سوا به د چا عبادت نه کوو. یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم ناست دی، یو عجمی راغی او عجمی د الله صفات شروع کړله. نبی علیہ السلام ورته وښودی دی د الله جل شانه بهترین صفات بیان کړله. سیوی یا من لا تراه العیون، زما هغه الله دی چې سترګې نشي لیدلی. ولا تخالطه الظنون، زما هغه الله دی چې وهم ګمان کې نه راځي. ولا تغیره الحوادث، زما هغه الله دی چې حوادث نو یره نشته. ولا یخشى الدوائر، زما هغه الله دی چې زمانه نه یریږي، دا یخني ده او دا ګرمي ده د دې نه یریږي نه. یعلم مثاقیل الجبال، زما هغه الله دی چې د غرونو وزن ورته معلوم دی. ومکائیل البحار، زما هغه الله دی چې سمندر کې څومره اوبه دي الله عالم دی. وعدد ورق الاشجار، زما هغه الله دی چې ونه کې څومره پاڼې دي الله عالم دی. قطر الامطار، زما هغه الله دی چې څومره باران وریږي د باران د قطرو شمیر معلوم دی. وعدد ما اظلم علیه الليل، زما هغه الله دی چې کوم ځای ته تیاره ورسیږي الله عالم دی. واشرق علیه النهار، زما هغه الله دی چې کوم ځای ته رڼا ورسیږي الله عالم دی. ولا تباري منه سماء سماء، زما هغه الله دی چې یو اسمان د بل اسمان د الله نه پټې دی نشي. ولا بحر ما فی قعره، زما هغه الله دی چې د سمندر په یخ کې سسیز دی الله فدی عالم دی. ولا جبل ما فی وعیه، او زما هغه الله دی مضبوط کمر کې مضبوط غر کې دن نسدي په دې باندې الله عالم دی. چې کله حضور صلی الله علیه وسلم د الله د صفات واورېدله ځان خواته راوستو او نبی علیہ السلام ته انعام ورکړ. زما عزت مندو قرآن ما او تا ته توحید تعلیم راکړي. الله سے فرمایي وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. ووایي چې زمونږ ستاسو الہ څوک دی؟ یو ذات دی، داسې ذات لم یلد ولم یولد، داسې ذات دی چې نه ترې څوک پیدا دی نه د چا نه پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد، داسې ذات دی چې د هغې مثل نشته، د هغې مثل نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څه کسان راځي تپوس دی کوي د الله د نسب باره کې چې د الله څه نسب دی، د الله کم قوم دی. لکه څنګه چې زموږ تاسو کې قومونه دي نسبونه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سورہ اخلاص نازل شو، قل هو الله احد، دا سورت بھی نازل شو. څه ترجمه ده؟ قل هو الله احد،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو تا اوایا احد اللہ یو ذات تے یو احد تے یو واحد تے دوانو کی فرق تے واحدم یو توئی احدم یو توئی بے بکم فرق تے واحد دیتے ویلے کی چی مقابلے کی واحد تسنیہ جمع مقابلے کی احد دیتے ویلے کی چی داغی مقابلہ نہیں نو اللہ رب العالمین احد ذات تے اللہ دا مقابلے سوک نشتا اللہ الصمد اللہ بے نیاز ذات تے اللہ بے حاجت ذات تے موتا دا ضرورت رازی موتا حاجت منیو اللہ رب العالمین بے نیاز ذات تے اللہ رب العالمین چاہتا حاجت نشتا زمائی عزت مندو فرعون ناوہ لگے دو او در ربوبیت دعوے وقلل سیوے فقال انا ربکم الاعلا زانتے ربوی زربیم زمائی عزت مندو اللہ رب العالمین دا سے تباہ و برباد کو چی دا غد جسم ننم پا مصر کے پروت تے و دا خلق دا عبرت تپارا دے چاگا بزان تا در ربوبیت دعوہ کول نمرود دے دی آگے مقابلے کی ابراہیم علیہ السلام نمرود سوئی نمرود وئی مناظرہ کئی دی آگے مقابلے کی ابراہیم علیہ السلام سوئی چی زمان حق اللہ دے یحیی و یمید چاگا جوندی کول و ملکول کئی نمرود وی دا کار پوگران نہ دے نو چی کم کسان پا جیل کیو کم کس دا مرد قابلو اغیر پریخ ہو گو کم کس دا مرد قابل نو اغیر مرد ہو وی دا غزم کولے شن ابراہیم علیہ السلام متصوی قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب زما غلا دے چی پا مشرق مر رکھے جے پا مغرب اپنے اوباسی تے دا مغرب در آوخی جوا زما اللہ دا مشرق باندے رکھے جائی پا مغرب اپنے اوباسی تے دا مغرب در آوخی جوا دا دے طرف انور آوخی جوا نمرود چی دا خبر واوردن فبہت الذی کفر پا دی اخپل کپر پخپل حیران شو اس بدے دے سا جواب ورکو دی مثال دا سی دے وہ چاہ دے وہ کس میں تپوسو کو چی پیر بابا غٹ دے کہ علم غر غٹ دے نو آغا بھی یارا کسویم چی پیر بابا غٹ دے نو علم غرم زانتا سوئی او کویم چی علم غرغت تے نو پھر بابا ہم زانتا سوئی نو جواب کیوئے خدای دے ویدہ سے حیران کلا کسا چی دے حیران کلا نو دا نمرود جواب دے نمرود سوئی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ پدی اقبل کپر پخپل حیران شو وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ہدایت لگے قوم ظالم تا اللہ ہدایت لگے ظالم قوم تا اللہ ہدایت لگے زمان عیدت مندو منگو تاسو خپل بچوتم دا توحید تعلیم ورکو خپل بچوتم دا اللہ دا ذات دا وحدہو لا شریک تعلیم ورکو خپل اولادتم زمان عیدت مندو کلچ کافران دخفل کفر دا عقیدے پا بنا باندے جہنم تلاشی مسلمانان دخفل گناہ دا نقصت تگوجینا جہنم تلاشی دا توحید عقیدہ دا اللہ دا ذات یو عقیدہ لڑل ایمان لڑل دا صبر لوئی سیز دے انسان بھی دا جہنم نہ بچ گئی اگرچہ گناہگار دے دا کافران با
دی مسلمانانو ته یې مسلمانانو تاسو خو ایمان در سره و تاسو خو الله یو ګڼلو تاسو ولې جهنم ته راغلي یې د دې خبرو کولو په وجه باندې به د الله رحم په جوش کې راشي د الله رحم به په حرکت کې راشي رب العالمین به فرمایي د جهنم نه هر هغه څوک را وباسئ د چا په سینه کې چې د شړشمو د دانې برابر ایمان دی جنت کې داخل کړي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ارمان به وکړي کاش چې موږ مسلمانان وي کاش چې زموږ سره د ایمان سرمایه سره وي زما عزتمندو په دې توحید په عقیده باندې ځان مضبوط ساتو د الله د ذات سره څوک شریک نشته وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مدین ته الله لګلو د نبوت لپاره او خپل قوم ته وی ګوره د الله سره څوک شریک نشته وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سمودیانو ته الله صالح علیه السلام لګلو او دا خبره وته کول چې د الله سره څوک شریک نشته وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره عادیانو ته الله پاک هود علیہ السلام لګلو او دغه خبره وته کول چې د الله د ذات سره څوک شریک نشته إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله نوح علیہ السلام نهنیم سوا کاله صرف د دقیق خبره مهنت ته چې د الله نه ما سوا د چا عبادت مکوئ د الله نه ما سوا چا تخته کېږئ ما د الله نه ما سوا د هیڅ چا عبادت مکوئ مونږ تاسو چې سیده لګو چا ته به لګو الله ته به لګو سوال کوو د چا نه وکاو الله نه وکاو مدد غواړو د چا نه غواړو الله نه غواړو تکلیف راشي د خپل تکلیف لرکولو د پاره مدد به د چا نه غواړو الله نه غواړو اولاد به د چا نه غواړو الله نه غواړو عزت به د چا نه غواړو الله نه غواړو دا زمونږ تاسو عقیده پکا یقین زمونږ تاسو مضبوط یقین زمونږ تاسو د الله نه ما سوا به د هیڅ چا نه غواړو دی باندې الله خپه کېږي رب العالمین په خپه کېږي دې مثال داسې دی یو پلار دی خدای وس او طاقت برابر دی او د دې بچی دی د پلار نه سوال نه کوي او د بل چا نه سوال کوي د پلار خپه کېږي نه خپه کېږي بچی زما سره د کوم شي کمی دی د هر څیز زما سره پوره دی ته ما نه سوال ولې نه کوي په دې خبره پلار څومره خپه کېږي د غیر نه ولې سوال کوي ولله خزائن السماوات والارض د ځمکې خزانې اسمانونو چا سره دي الله سره واذا سالك عبادي عني فاني قريب د نبی علیہ السلام نه تپوس کې صحابه ک الله پاک نږدې چې په قلار دعا غواړو ک الله لري چې په تیز आवाज باندې دعا غواړو قران نازلېږي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زما دا بندگان زما بارک تانا تپوس گئی چی اللہ لری دے او کنیز دے دے جواب کی ورطو آیا فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہ نیز دے دے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی اللہ دعا قبل سوچی دا اللہ نغواڑی دا اللہ نغواڑی اللہ دعا قبل
دې وجه باندې زما عزتمندو د بیان اصل مقصد دا دی چې مونږ او تاسو عبادت صرف د الله دپاره کوو، هر عمل چې کوو، هر نیک کار چې کوو د الله دپاره کوو، څه مقصد او د لالچ په بنا باندې د دین کار نه کوو. الله فرمایي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. دې آیات وګورم د نن یو سورې مخکې یو ډم هغه ډم چېرته تبلیغ کې تللی و، بیا تبلیغ نه چې کله راغی نو غریب شوی به نو دا خو راځي، دا حالات خو راځي، د الله د دین خدمت کوي. نو نبی علیه السلام ته یو صحابي راغی، د الله نبي زما تا سره ډېر محبت دی، ډېر محبت دی. نبی علیه السلام ته جواب کوي وایي تا زما سره محبت دی؟ وایي آو. وایي تا باندې به غریبي او حالات داسې راځي لکه د پورته نه چې اوبه په دې ځای کې راځي، دا خو به راځي، دا خبرې تړلی شوي دي. نو هغه وایي زه غریب شوی یم چې بیا کېدای شي خپل پن ته به وړېدو. نو ما ته دا آیت د قرآن دا آیات نازل شو. الله څه فرمایي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. بعض خلک په دنیا کې د الله د دین عبادت کوي د لالچ دپاره کوي، لالچ دپاره کوي. فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه. چې څه مصیبت راشي او څه تکلیف ورته راشي بس بیا د الله دین پرېږدي، د الله دین ته بیا شا کړي. خسر الدنیا والآخرة. دنیا هم تباه شي او آخرت هم تباه شي. ذلك هو الخسران المبین. دا ښکاره چې کوم دی نو خسارت او تاوان او نقصان دی. دې وجه باندې زما عزتمندو په خپله باندې هم په دې عقیده کې زندګي تېرو، توحید په عقیده کې د نبی علیه الصلاة والسلام د طرز به دی. نوم دی د ابن عباس رضی الله تعالی عنه، او نبی علیه السلام ته دعا هم کړې وه. یو ځل د نبی علیه السلام سره سورلی کې ناست دی، سورلی باندې کېناست، نبی علیه السلام ته وی یا غلام انی اعلمک کلمات. اے الکه زه تا ته یو څو خبرې ښیم، یو څو کلمې درته ښیم، دا د قیامت پورې خلکو ته تعلیم دی. کمې خبرې دي؟ احفظ الله، ته د الله د دین حفاظت کوه، الله به ستا حفاظت کوي. ته د الله د دین حفاظت کوه، الله به ستا حفاظت کوي. احفظ الله، ته د الله د دین حفاظت کوه، الله به تا ته خپل دیدار نصیب کړي، الله به دې خپلې مخې ته راولي. دویم وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. سوال کوه د چا نه کوه؟ د الله نه کوه. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مدد غواړه د چا نه غواړه؟ د الله نه غواړه. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا. په دې خبره پوه شه که دا ټول امت راجمع شي، دا ټول خلق راجمع شي، تا ته نفع درکول غواړي، تا ته عزت درکول غواړي، او چې الله ستا په تقدیر کې عزت نه دی لیکلی، تا ته عزتو نشي درکولی. واعلم ان الامه، په دې خبره پوه شه که دا ټول امت راجمع شي، لو اجتمعو، ټول راجمع شي، او تا ته ذلت درکول غواړي، تا ذلیله کول غواړي، او چې الله نه یې غوښتلی تا له ذلتو نشي درکولی. څومره قیمتي خبرې دي، څومره ښکلې خبرې دي، څومره زما عزتمندو ملغلرې دي. په دې خبرو باندې سوچ پکار دی. دې وجه باندې زما عزتمندو مونږ او تاسو بالکل د الله نه ما سوا د علماو نه تپوس کوو داسې نه شرک کې چېرته مبتلا نه شو. شرک کې مبتلا نه شو. شرک ګوره ډېر قسمونه دي. ګورې الله دې که مې پیشې معاف کې دام دی نو سړی مانځه باندې ولاړ دی، اگر چې شرک فی العمل دی، فی العقیده نه دی. سړی مانځه باندې ولاړ دی، دی وایي چې ما ته دا خلک وایي چې دا خو ډېر ښه سړی دی په قلاره لمونځ کوي. مانځه کې ولاړ چاته دا ولاړ چاته الله ته ولاړې، نو الله ته ولې ځان نه ښې، خلکو ته ځان ښې. ګوره دا ډېر غلط عمل دی. الله دې که مې پیشې معاف کړي. یو واقعه ته وایم، یو بادشاه و هغه به د مدرسو سره ډېر تعاون کوه، جوماتونو او مدرسو سره دا به یې جوړوله. نو
یو ځل ورته وزیر وایي ته دا مدرسې جوړې جوماتونه دا خلق دا علم د میراث لپاره کوي دا خو میراث خور دي وایي د الله د رضا لپاره علم پکې نه کېږي وایي دا خو ټول میراثیان دي روان شو یو مدرسې ته ورغی یو ماشوم ته بچی ودرېږه ویې درو هله بچی دا علم د څه لپاره کوي پلار مې مولا دی چې مولا شم اوهو بل نه تپوس وکړو بچیا علم څه دپاره کوي پلار مې قاضي دی چې قاضي شم بل نه تپوس وکړو بس دې خفه شو زما د مدرسې مقصد جوړول دا مقصد شو ما خو په دې نه جوړه کړې چې خالص الله راضي شي الله خوشحاله شي دروازه باندې راوتو دروازه کې یو ورکوټې ماشوم ناست و کتاب ګوري دی ورته وایي بچیه دا علم څه دپاره کوي دی وایي ما د کتاب نه مو بس د کتاب مطالعه کوم بیا ورته وایي خیر بچي یو تپوس کوم دا علم څه دپاره کوي دا ماشوم ورته وایي دا علم دې دپاره کوم چې مانه الله راضي شي مانه الله خوشحاله شي زما رب زمانه راضي شي چې دا خبره وکړله بس د دې تسلي وشوله تاریخ لیکي تاریخ چې دا ماشوم امام غزالی رحمت الله علیه امام غزالی رحمه الله به الله پاک دا غنه لوی عالم جوړ کو نو کومنګ او تاسو هر نه کار کو دې د پاره نه چې ما ته خلق خ قاری سی وي خ عالم راته وي خ خطیب راته وي خ سخی صلی راته وي خ دیندار راته وي روزدار راته وي نه 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 دې خبر د پاره بان الله راضي شي بس زما رب زمانه راضي شي زما دې د هغه الله په ذات باندې قسمی کم سړی چې کم عمل د خلکو د پاره کوي د خلکو بزلونه کې به الله واچي دا ریاکار سړی دی کم سړی چې کم عمل دی الله د پاره کوي زمان الله راضي شي زمان خپل رب راضي شي زما دې د رب په الله قسمی د خلکو بزله کې الله دا خبر آشي چې دا سړی اخلاص مند دی وګورئ دا خو قرب قیامت نه خېدي د الله نظام د توبه مې د قیامت نه شروع دي نن سړی د الله نظام د کار به کلی هیڅوک به د هغې نه خبر نه خبر به تا ته میلاو شي د بل سړي په زړه کې دننه څه د الله نظام ته وګوره ته به پوهېږې دې سړي په زړه کې دا خبرې پرتې دي دا د قرب قیامت هغه نشانې دي نبي علیه السلام ویلي خلک به د یو بل نه خبرېږي په زړه کې به خبره تا پټه ساتلي هغه به ستا په خبره پوهې هر سړي ته به پته لګي چې دا سړی زما سره محبت ساتي او دا نه ساتي دې وجه باندې زما عزتمندو د بیان اصل مقصد اصل نچوړ ما د توحید په باره کې بیان وکړو د الله د ذات وحده لا شریک باره کې بیان وکړو چې موږ او تاسو هر حال باندې په دې عقیده کې به زندګي تیرو ان شاء الله دې عقیده کې به زندګي تیرو کوم عقیده لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله نشته د لایق د عبادت مگر یو الله لا اله نشته د عزت ورکون کې الا الله ذات لا اله نشته د ذلت ورکون کې الا الله مگر د الله ذات لا اله نشته د اولاد ورکون کې الا الله مگر د الله ذات لا اله نشته د بیماری راوستون کې الا الله مگر د الله ذات لا اله نشته د صحت ورکون کې الا الله مگر د الله ذات هر کار نسبت الله خالق كل شيء الله مالکنا الله رازقنا الله خالقنا زمون خالقم الله دے زمون مالکم الله دے زمون رازقم الله دے دا عقیده ساتل دې عقیده باندې خپل ژوندۍ تیرول دی وجه باندې دمای موږ سره کوم معمولی الله دې کمه پیښه ماف کی سو وخت کې راشن شروع شو قطار باندې به خلک ولاړو الله دې د دې يهوديان او عیسایانو ګره دا خبر یاد ساتي دا مسلمان دوست نشي جوړي دي د دې خلکو دا یقین دا مهنت په دې نتیجه باندې کوي دا د مسلمان سره همدردی نه کوي په دې لهج باندې دا مهنت کوي چې دا مسلمان غیر الله طرف ته متوجه شي دا مسلمان د الله د مدد ټول عمر د رزق الله درکړی دی ته خو اول دې ته سوچ وکړه د مور په خېټه کې د نوم په ذریعه باندې رزق تعالی چا درکو الله درکو بیا چې کله د مور نه پیدا شوې الله تبارک وتعالی د مور د جسم نه تا ته دوه چینې کولا وکړي او په دغه چینو کې علماء لیکلي چې یو چاند لګېدلی دی پای کې 1400 سوري دي خالص او پاک دود الله درکړله بهترین دود الله درکړله بیا چې دغه ماشوم وي بلوغ ته نه ورسېدلی نه د سره کارخانې وي نه د کاروبارو نه د تجارتو د بلوغه پورې د الله رزق درکو نه د دا پته و چې ماښام به سبقې سهار به سبقې الله د خپل رزق درکو
بیا چې کله بلوغ ته ورسېدلې سونډې کې د لاس والو مټ کې طاقت پیدا شو د الله نه یقین ختم شو. دا خو سوچ وکړه چې زه په دې مور په دې خېټه کوم د رزق چا راکو. بیا چې ماشوم پیدا شوم د رزق راله چا راکو. بیا د بلوغ پورې چا راکو. نو وسله به الله راکوي کنه. وسله زما رب الله راکوي. دې وجه باندې د ما عزتمندو چې مونږ او تاسو دا عقیده ساتو د الله د ذات سره مونږ او تاسو څوک شریک نه ګرځو. الله جل شانه دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعا وکړه الله ګناونه معاف کړي. الله د ټول عالم ګناونه معاف کړي. سمې سم اورید الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله زمون زندگی عملی جوړ کړي. الله عمل کې اخلاص پیدا کړي. الله زمون د توحید د وحده لا شریک عقیده په زندګۍ کې نصیب کړي. په ځن کدن کې نصیب کړي. الله مونږ د شرک نه وساتي. خدای د شرک د بوی نه وساتي. الله د رحم او د کرم عافیت معامله وکړي. دا کم بیماری چې راغلی الله خوشاله کړي. دې لپاره ګوره دعا وکړي. دا ګپ مګنې دا حقیقت دی. دا مونږ تاسو باندې را روان دی چې کله راشي به سړي ته پته ولګي. اوس پته نه لګي چې کله سړي باندې قابض شي به سړي ته پته ولګي. دې لپاره دعاګانې وړي. تمام دنیا سرکل چې کوم دی ولاړ دی ټول سرکل ولاړ دی. ټول لاک ډاون دی. حالات داسي نور نقصان طرف ته روان دي. مسلمان غافل دی. الله طرف ته رجوع کول دي. الله خوشاله ول دي. دعا وکړه الله دا بیماری ختمه کړي. خدای دا بیماری ختمه کړي. خدای امن او امان راولي. څونه بیماران دي ټول صحت کامله عاجله مستمره ورکړي. څومره خلک چې په دې بیماری باندې وفات شو مرګ د شهادت دی. الله د شهادت قبول کړي. الله د دو معافي وته وکړي. مغفرت وکړي. نه پرون چې کوم نه دغه وفات شي وا شاه زمان اجي سے مور وفات شي وا دغه لپاره دعا وکړي الله مغفرت وکړي. الله دا وګ سفر وته آسان کړي. څونه مسلمانان چې مړ دي الله د ټولو مغفرت وکړي. اخر وکم دا عادي کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله.